الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب لشکرونو والا تر اوسه پورې نخور فقهاو اصول تراغه کمه چې ال تلیکلی دی نمبر 1 دویم نمبر د جمعیت علماء والا تکفیر تراغله عبارت په شکل هغه چې جمعیت کې نه دي اصولا ورته ما ویلا به ما ته وایي چې جمعیت مې کالو است پلان کې به داخل نه وغیرہ خدای مې اهل سنت سره تعلق ساتي حضرت کالو صاحب نمبر چې حواله درته پیش کړ او جمعیت دستور کې لیکل وی صفه نمبر 9 باندې چې په جمعیت کې به هغه سره شامل دی شي تنظیم کې چې څوک د بل تنظیم رکن نه مذهبي یا سیاسي بلکې ما ویل چې هغه د نور جماعتونو سره تعلق ساتي تر هغه جمعیت علماء والا تکفیر ته خپل پزګریان دي کافر لره بیا بلال مولوی سے بار بار یو خبره کی جواب درانه چې ما مخ کې ویل دي مولوی صاحب چې دا فیصله به ان شاء الله ولې خلک چې وړي به فیصله کوي جواب مانه ده کړه کته نه ده کړه دریم نمبر د عبارتونو کې مخ کې دجل وکړو په دې کې چې ويره پلان کې وي فاتحه کې صحیح طریقه چې اوریدل شرک ده الانکه هر شخص کو پکر هر جگہ سے ہر وقت سننا دی هر جگہ سے د لری خبره کوي دی وجه هم ته اول ویلې چې کتاب په کتاب به خبره کوي د ما سره غنه منل پلیسمنت کې څومره پېښ کول هم ته جوابات کو نو پلیسمنت کې ورغله لس جوابات نه کیږي دنسي دا نو تر کې ویسه باندې دروغ ویلا هغه په سوال کې لیکل چې په تشهود کې سلام صحابه کرامو کې اختلاف هغه باس کې چې په منځ کې ویل کې به په خپل د بعید الفاظ دلته په جواب کې موجود دي خدای هغه سيزونه لري کوي دریم نمبر د مخکزي و کشف کول پیغمبر دروغ وای الان کې دا غریب په دین په چې وحی جدا شي کشف ذریات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ناراضي هغه د ولی سره تعلق ساتل کاش مونږ سره کله په دې اصطلاحات په دې دریم نمبر دی وی تعذیب جندو ته وي مونږ سره شفتین سره وای کنه په یو د کلیپ کې ورته وای زه خپل په سفر او مخبل ملګرو ته ویل چې جنازه ته ورسې دا جنازه تعزیت کې دعای دریم نمبر شفتین سره دعا کوله الله تعالی دې ګناهونه معاف کړي آیا چې سره مشرک وفات شي نو هغه ته دا دعا کول چې الله ګناهونه معاف کړي شرک معاف کړي دغه قرآن مجید منه پرمر دغه تعویلات کې خلک بندر بس خان دي تعویل جوړیږي نه به مخ کې دی وای کوئی تعلق نه چې د دې باب کې ما پیښ ویل چې پنځ ګراو چې کوئی تعلق نه کوئی تعلق به خبره خلک مال کوي پنځم نمبر دی ذخایر ولا برره کوي وستلو ما ویل دا چې په خپل ویډیو موجود د ذخایر ولا سره زما تعلق نشته برره دی شپږم نمبر دی حیات النبی صلی الله علیه وسلم چې کوم نصوص ثابت دي او زما سره دا سوال له رسول او په حیات النبی صلی الله علیه وسلم خپل ځای باسو کوي او تر مناظره شوې ده دلته ما تاسو هغه تعارض ثابت کو یو ځای ورته یو ځای بل ځای ورته کوبر بل ځای ثابت په خپل کوبر ثابت کو به ما ته وای موضوع القرآن وای او الکه زما ستاسو موضوع القرآن کې بده وخت مثلا ستاسو تعارضات ما ثابت نه موضوع القرآن او مسلک جدا ده جدا ده به د علم غیب په خبره باندې ما ته وای ته چې قبر ته د فقهاو لیکل دي ما نه لیکل چې د قبر ته سر طرف ناراضه او تر عمومین مستقیل تکل په خپل ځای عبارت راځي پېښ کوم ان شاء الله العزیز بل استاره متفق علیین یا سجین کې منځل په قبر کې حیات مننه نو کړه قبر په خوا کې علما دا ثابت نه چې هغه تر سلام نه پته کیږي لکه ابن عباس په صریح روایت کې راځي هغه پر ته ابن عباس نه بس دلته ټوګه وکړه په دې کې ټوګه نه کړي کفر دی او توبه واسه او ته چې تقول تروح من دلته سره حیات نه لري علم غیب دی ثابت کو بیا کلمۃ الهادی تراغه وایغه چې په قرآن درس د قرآن تبلیغان درس د قرآن نه کې دانه کې ګوره ما خو درس تاسو تبلیغانو ته کافران وایي زمام مشرانو کې چې تبلیغان ته درس کافر لیکل ذمہ دار مشر بسم الله وکا باقی دا چې تبلیغي جماعت ولا معصوم نه دي کوي غلطي کوي زمون مشران په باغی باندې تنقید کوي خو باقی دا چې دوی میشن زه صحیح ګڼم عقیده صحیح ګڼم نظریه صحیح ګڼم زه عقاید په نصاب صحیح ګڼم ته هغه ته کوبر شرک واستاو زمو اختلاف کې فرق شته دریم نمبر دی چې جمهوریت د دنیا کاروبار دین الله و ان الیه راجعون دغه سیاست اصلاح المعاد والمعاد د انبیاء کارو ده د خپل قوم دنیوي حالات برابرول او اخروی برابرول دي ته کوي سیاست او نن سبا د مغربي جمهوریت او پاکستاني جمهوریت هغه لنجره وره ده تا اته سیاست کاروبار وګرځو انصاف نسبت نوز بلن به کرام کاروبار کو اول ته چې نشنل پارټي ولا مفتی توصیف سر دي او اسد قیصر دي له وټونه وتل د دنیا کاروبارو ال تستاره پر کوبر نو یره لګانی سره باندې کله ټیک د مغربي جمهوریت ته کوبر وایي چې فرق به پدیاړو کې ال ته هغه دلته موږ وړو بیا وایي او خپل مشران دي هغه باقاعده وي خپل مشران ته وصیت کوي د شاپور شیخ په صفحه نمبر 2 باندې دی وایي چې جمعیت علماء اسلام د لپاره تعلق ساتي د اسلامي نظام لپاره جديات کوي مخکې او دوه قسمه ده وي جمهوریت دوه قسمه استاري مشرم جوړ کړل فتح الرحمن جمهوریت دوه قسمه ده دنیوي کاروبار کوي نو دوه قسمه ده سم مشر شاپور چې کوی ورته کاتور به دریم نمبر وي دا وی شیخ صاحب کله یا رسول الله په طریق الاستعانه جایز الان کې داوی شیخ ابراهیم الله ویډیو موجود د بخیر کې په قرآن زماري عبارتونو غلط مطلب دی رہی مونږه کتاب کې جواب کړل الحمدلله الاستعانه لفظ مشترک د مفتی شفیع ابراهیم الله لیکل دی داګه وسیله مراد دلته په خپل د وسیله باب اور باندې منعقد کړي ته د یو عبارت مطلب دغه د دین خلاف ما خلا مخکې زم بارال ځا قید ما شروع کړی پنځبیرانو دلته د پنځبیرانو 48 نمبر دلیل ته زما
یو طرف ته فهم میت ادراک میت د ملحدین ایجاد شفاء الصدور دی وی ان مساله سماع الموتى واجابه ومعرفه مختلق للملحدين واذا سماع الموتى فهم میت دا سيزونه چې د ملحدین ایجاد د فهم میت دویم طرف ته اقامت القرآن صفحہ نمبر 94 کوي و اس حدیث سے میت کی روح فهم اور نطق کا قبول ملتا ہے د حدیث میں چې کوم مسئله ثابتېږي پنځګریان هغه تر ملحدین ایجاد وي وجګور پنځګریان په حدیث باندې د ملحدین وکړي د وجنه خو د بخاری حدیث راځي د قرآن په خلاف باندې پیش کړي او په دې کې دا تحریرات د مولانا حسین علي صبر ولا بقایده فهم میت باندې حدیث پیش کړي مکه راځي 69 نمبر عقیده پنځګریانو مکه زمونی سے اعلان سنن د زما په بلاس کې دیم لیکلي دا فهم میت او د دین مخکې راځم چې وو دوی کتاب الروح کې وی الا ترى ان الاحاديث الداله دوی تمدوی چې حدیث دلالت کوي علی ذلك قد فهم د مید بن ثابته متواتره د ثابت متواتر وی او پنځپریان او اکا حدیث د مثال کې پیش کړي او پنځپریان سوی پنځپریان تک سره د ملحدین ایجاد مخکې حواله پیش ولا د درنګي شیخ القرآن پنځپیر صفحه 132 کې وی و مید ظاهر زنانه باندې لعنت وی خپل ال تفهم اغه ثابت کو یو طرف ته تر ملحدین او بل طرف ته دا کې دلري 50 مکه زمونی سے 51 نمبر عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے مشکات شریف صفحہ نمبر 156 ما ترا کا مشکات شریف عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو زما قبر مبارک در اعظم ما پرده نکولا ما بوي دا زما خاوند زما او دا روایت واوره تصویرانو وکي گستاخی دی اوره عائشہ كنت ادخل بيت الذي في رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کور تر اخرین چې نبی علیہ السلام په دفن دي و اني واذن سودي واقول انما هو زوجي وابي يوم بلار به بل خاوند فلما دفن عمر موت فوالله ما دخلت الا وانا مجدوع چې عمر دفن شو د زمیم راغله مگر ما پوره پرده کوله حیا من عمر د وجد حیا د عمرنا حیا من عمر اوس په دریان سوی در په دریان ولا عائشہ رضی الله عنها برکتو فتلشات دی وی وان صاحب العقل لا يقول به صاحب العقل پدې باندې قول نشي کولای ان الميت اذا يرى من تحت التراب زائره فكيف لا يرى من تحت الثياب ورکه و چې د خاورونه هغه د کپل لیدې شروع دغه عورت نشي لیدلې او د عائشہ رضی الله عنها پدې باندې څنګه راکول کړی دی او چې عائشہ رضی الله عنها چې ما په پرده چوله ما په ځان پرده کوله ګور صحیح حدیث مو ام المؤمنین تبارک سوال چې الته راغي عورت کته نعوذ بالله بل طرف ته وي ام المؤمنین درس کما کړی خبره کړی مستاثر ام المؤمنین تبارک صحیح گستاخی عقیده نمبر 52 تزما کتاب الروح صفحہ نمبر 78 کې یاد ترو احادیث متواتره دي الاحاديث الصحيحه المتواتره تدل على او الروح الى البدن وقت سوال د روح یاد کیږي جسد ته در څنګه ثابت متواتر احادیث ابن قیم رحم الله فرمای او دلته وی ندای حق د ملي سے سبق 177 کے اپنی اس دیرین جسد عنصری کی طرف واپس لوٹے گی اس سے پہلے روح اپنی عنصری کہیں نہیں لوٹتے وہ روح بر قیمت پڑ رہا واپس کی گئی عادت کی گئی لیکن مک سب قسم کی عادت نہیں کی گئی نیلو سے وہ گویا د متواترات انکار خو کفر دے نیلو سے پنځګریان دلته متواترات منکر شو بلال رسول باندې کافر زګر چې بل تعویل خایلو نمبر 53 کې قسمه من پر کوور باغې نه استدلال کو نیلوی سے پدې مستقل رسالم لیکلي په دې باندې او مخکې قران چوي لا تقم على قبر فقبر مودریا حتى زرتم المقابر تدریج تاسو قبرونو سر زیارت وکړو وما انت بمسلم من في القبور او حدیث کې دا وضعت موتاكم في قبور کله چې مړي په قبرونو کې دي په دې قبر کې دي قران موي د قبر دا قبر دی حدیث موي قبر دا قبر دی پنځبیران نه باسوري دا قبر نه مراد قبر خو دې په اسمان نه پر پلت په لینې سي جیر کې اوس ګور سری د قران نه ملي بلال پوسول سربز بیان کابر 54 نمبر عقیدہ کشف او مماتیان تحفۃ الاشاعات کوئی کشف ثابت اول علم غیب د صفحہ نمبر 302 العجب كيف يثبتون الكشف للعلماء والاولياء وهل هو الا اثبات علم الغيب لغير الله واذا اولياء د پاره کشف ثابت او دا نه مگر علم غیب د غیر الله لپاره علماء دیوبند سوي دغه کشف شته او په دې کې کشف ثابت دی ګموي صاحب رحم الله صفحہ نمبر 83 کشف کمال ہے یعنی په دې کې ثابت دی اولیاء دې په نسبت علماء دیوبند کافرانو چې مشرکان چې نوز ولانو خپل فتوی مطابق دا کافرانو شور واچو 328 ته کټو د 228 بسم الله الرحمن الرحیم دې ماته وي مفتی ماته وي تا ماته وي چې جمعیت نه امام قاضي صاحب چې دا تاسو سره قاضي صاحب جمعیت کې داخل نه مال څنګه وستو د الله باندې د امه علماء لیکل لا کوي سب درسي وجه درجه جمعیتيان نو او زموږ د قدیمه شرانو د مصدر باقی خبره دا ما ستاسو اختلاف د عقیده ده کده تنظیم دیتا او جواب رانه کو په پاتې کې صحیح طریقه کې هر جگہ هر وخت ته ته مې په دې خوشبو عقیده وي د مشرق من مسجد مری نه شو مونږ څه وو کله مسجد د عقیده وساته وساته شي هغه جو په دې هم دروغ وي بیا وای او یاره
وی کشف د دنیات نه زم په خو پیغمبر ویلی وو نو که خبر کې لکه بخاری ورکه شیطان نه په ځای راغلی یو نه ما ته پیغمبر وی په یخه وی دا کشف شو په خیراته وی چې په خیراته وی نه په استغه مشه دروځل شو کنه و دې ما مشه دروځل شو ما خدای خبر نه مشکلات القرآن کې دغه ما ته ویلو چې هغه د جسد سره چې دغه نشته تعلق نشته ما ته نه هم نمبر دل پدین هم کتاب ما وی دی وی د سره د قبر سره کچھ تعلق نہیں ہے وہ کم خلق اس عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتے ہیں اس کی حقیقت نہیں حقیقت نشته متصل تعلق تا پدی پات کی تقسیم کا یہ تعلق تصرف اور دارن کے شرع مطلق تعلق اور دارن کے تعلق مطلق بھی جنا پدی تو نہیں پوئے گے دی وی وہ روح تعالی الیین کے لئے وہ تیدل روح میں اصل کلام رکھا اصل کلام دا سبا خان صدر سے وہ داغر مشر کتاب نے صفحہ نمبر 19 کی واقع ہمتی سے وہ 18-19 کے پدې کې دی چې وای روح چې په دې باندې د ټول مسلمانانو اتفاق دی چې روح په اعلی الیین کې دی په دې د ټول مسلمانانو سره اتفاق دی په 19 نمبر چې انبیا چې روح د انبیا سلام ستغیر د عیسی علیه السلام نه علاوه نور د ټول انبیا روح چې دی دا په اعلی الیین کې دی کدا عبارت دی شکی دې د ګورم ته څه قرآن کریم صحیح حدیث اجماع سے یہ بات ثابت ہے اجماع اور قرآن حدیث نہ کہ آسمانوں پر فرشتے اور وہ حضرات انبیاء سلام اور حضرت عیسی علیہ السلام جسدی انسری کے ساتھ بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روح آسمان پر موجود ہے وہ قرآن اور حدیث کی جو انبیاء و ارواح عیسی علیہ السلام پر جسد انسری کے انبیاء و ارواح و دے بتوخم تما تو میں تے دا قبر روح ماتا تو دا استاد مشراننا مر دا کتاب دے تا خبر بلی اعتراض کو چې تاسو وایي چې دا عذاب قبر چې دا دلته نه وي دا په اعلی جین کی یا چې په سجین کی یالته مفتی سے تک سیما روح په اعلی جین کې د نو د عذاب قبر سره تعلق شو روح چې په سجین کې شنه الله د عذاب قبر چې د عذاب قبر هغه چاته کیږي چې هغه سجین کې او الله چې روح اعلی جین ته لاړ شي هغه ته چې د نعمتونو یا هغه لپاره خو دا د دیوبند دغه کتاب دی چې ماته ته وې مولانا الیاس تبلیغی لغه باندې تحریر انور شاه کشمیری باندې تقریر دی وې امر چاہے تپوس کرے دے ہوئے مفتی سے وہ ارواح اموات قبور میں رہتے ہیں آواز دیکھ رہے ہوئے امر چونکہ علماء اہل تحقیق کی اصطلاح سی محضی نواقب ہے امر چونکہ ہوئے مفتی سے دا علماء دا اصطلاح دا داغا چیزے داغے نواقب تھے مخ ہوئی اس لئے وقت تک قبر کے معنی بھی شاید نہ سمجھا اور کچھ تو کیا سمجھے گا ہم پہلے امر کی یہ غلطی نکال لے کہ قبر اس گڑی کا نام نہیں جا جیسی خاکی مکون ہے اگر کوئی جواب کہتا ہوں خدا شما دارن کے علم کلام کہتا ہوں خدا شما فنزوز ہے تو خدا کی مکون کا تمام بھائی مپیش کوا دے ما دے ہوئی تمام مشران جو تبلیغ والا کاتم دولی هغه د جهاد نه منکر وو مولانا الیاس هغه پیغمبر وو نو ته دې تاسو جو دا کاتم شو رب اجابه سو الیاس کتابونه به لیکلي پوښې وای وکیلا وای شیخ طیب وای چیرې هغه دغه تا وای هغه سیاست تاسو وې ما مفتی سیاست ویل کما جمهوریت ویل سنوات پر خطا دي ما شیخ طیب کو جمهوریت ویل نو سیاست ما سیاست او که سیاست ویل مستعد سیاست د انبیاء ده هغه کې د مریم نواز سره ناستو هغه کې چې د کافر بل د مسلمان و هغه کې بل دا سیاست او سیاست هغه سیاست کې پرغو نبی له سلام سلام شروع پنځه کاله او پیغمبر کړي چې پنځه کاله به شریعت کې تسانيري دا به دشته الله قسم متي په هر یو موضوع په باندې بعد مناظره کوته ان شاء الله وي ما ته وي موضوع قرآن ولا ما سره بحث نشته ته په فتوا لګي دم دا هغه کې دا هغه باندې جواب وکړه ما اول خبره سره وکړه وای په حیات النبی باندې ببل مجلس والا غو په دې مجلس کې نخلا کېږي دا د نبوت د روح صفات غني کنه بهر کلام وګړي عبارت لګوي دا زتا ته ما چې هغه وای دا شاعرو مسلک ته او مسله شاعر چې دا ټول شوافی وو مفتی صاحب ته په هغه باندې کو پڅ راځي کنه دا د مخکې مشروع نبی باندې دا روح د نبوت صفات څنګه مره اصلا نه باندې کې په دې بعد دا جواب رانه مې یا دولت د اوس پر متعین نقل بیا ما ته ولو هغه رنګ چې دا مرګ دې مثله دا ته مله شکل غواړي شکل اول شکل ثاني شکل شکل ساری شکل ابھی تاونه نه اته نه درځي تحریر حدیث کی وې دي مفتی صاحب الله نه ویلا تحریر حدیث کی دادی کنه چې صحیح مسلک دا چې مونږ نه اوري او ستامه سره چې څو نه اوري هغه زنديق ته معتزله ده کافر ده او دا نه یو زمان خارج ده کنه په تحقیق متین کې خدای شمه بل دی وای دا چې دا معتزله ده دا قران نه منکر ده هغه کې دال پات چې شیطان هاي نو چې نه اوري نو تحریر حدیث ځان په اړه بشکوا دا سمع المعتبر کې پنځ پیران دا سمع مت مفتی صاحب چې شپږ غنټه به شي کنه کته دا ساتره ستا مرکز تام زما صرف سمع وتا مس بس په دې ټیم کو سمع المعتبر مسله کو وتا ته خبره کومه سمجه ماته ته وې چې سمع المعتبر سره دانه لا هغه کې ستا مشره ماته ته وې چې موږ تقسیمات ته وې کنه چې عائشہ تنها چې د صحابو کوم قول له نو هغه موږ چې کوم پتو لګو په سمع عادي لګو په سمع عادي کې نرشه ماته صحابو کو د اخیره پورې نشو غي د قیامت پورې نشو غي پتا نه د قیامت نمخ قیامت راغله تا چې وې حیا د بتا دلون ددن کې دا کوم حدیث ته وې چې عائشہ تنها وې چې بتلما چې ته امت ته په ځبان اسلام استاد مشر سوی
پتا ده ولې باندې به حدیث لاندې الله باندې د دین سما د ثابت دي سما سره تعلق دی او زه تاسو ته وایم چې دا د دین د رؤیت سره تعلق دی ور کله نه کله یو خلک اسیم حیا کوي د چا پر یاد پلان حیا دی دلته مثال ته وسه ولون سوتي نه نه ولون د پر دې کم کړه څنګه کړه ولون د پر دې کم کړه دی حیا د حیا ته نه پاره او کته کته رؤیت ثابت دی نو دا اقرار نشي جواب وکړه اوسه پدې باندې ما ته وخیا مخکې تا خبره د شکوما سامشر ما ته ویلو چې هغه وی یا رسول الله به طریقې څنګه سرفراز خان صاحب در وی اگر کوئی شخص یا رسول اللہ کے الفاظ مدد طلب کرنے کے لیے بولتا ہے تب بھی شرک ہے اگر ڈاکے بابا جائز دی دادا ماں سر بھی مفتی سے کہتے ہیں استعانت میں داخل سے بدی کی بیرا دے رہا ہوں میں تو مسائل کے لیے وہی هذا ونحو مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبور من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ومثل هذا كثير في القران دوي ايدعى غير الله لا من الملائكه والانبياء ولا غيرهم فان هذا شرك او زيوت الى الشرك بخلاف ما من عهدهم كايات من الدعاء والشفاعه فانه لا الى الشرك بل ما شرك ولو عرض غوري دوي لا شرك دل متصف يا رسول الله چې دوي جائز دي فقط استعانت میرا داخله کا توسل دوي پجوان دانا ہوتا ہوئے کہ مالا والا دا شرک بعد مرنا بعد کو تو شرک ہے یہ تو مسائل کی متصب ہو دا ما سره چړي متاور ما بلد الحرام ده فدې کوي ان دعاء غير الله واستغاثه به لتبريز قربة او كشف غمة شرك اكبر لا يجوز فعله لان الدعاء والاستغاثه عباده وقرب لله وحده بصر قال غير شرك اكبر يخرج من الاسلام والعياذ بالله ذلك ما هو قول بعض الناس يا محمد علي اجلاني انت شئت اغه مشر لكلي ويا رسول الله جائز اذا كان يدعى كمرا توال واشتهر يوسف اذا كان يدعى دعاء هؤلاء والاستغاثه بهم فهو مشرك شركا اكبر الاسلام نتوزي مبتدئ ده ما سره ده بل مسره مبتدئ ده ما سره وای وای دغه چې ده ما ته خبر ته ما خبر ته غونډه کې به مال څه جواب راکې زما کتاب وانا مصطفی حواله پرته ما ته وګنی عزت سره خبري جواب ما مخاطب صحیح خبر لګم ما ته وکړه ما ته ما وکړه ښه ما ته وکړه مته څنګه سره غل وکړه بول ورکې ما خبر اورا زما خبر اورا مفتی سبو هغه یو مشه یا رسول الله جاي دي بل شي ته یو دی وای د مشرق مغرب نه اوري ما ته حواله به کې جواب نه کوي د ځان له شاوري د پر حدیث جوړ کړي او وردا په بعض الروايات ان روح الميت تجي الى بيت ليله الجمعه فتنظر هل يتصدقون عنها ام لا فهذا صريح في نفي التصدق ومجيء روح الميت وكونه منتظره لتصدق الاحياء عنها واذا ما يقعد سني كراغل جني پشپا روح راضي پر ناسي چې زمانه صدقه کوي کنه کوي متصبو وې د جني پشپا روح راشي او برګو ناسي او ګوري چې زمانه سب چاوري پخې کنه پخې دا ما ته پتا و تاسو نه دا دی دغه وکړه 10 واچ جمعرات وغيرها دا ټول لیکلي وي یہ طریقہ حضور صلی الله علیه وسلم خلفاء راشدین صحابہ کرام ائمہ مجتہدین فقہاء سے کسی بھی ثابت نہیں بلکہ بعد کے اہل بدعت نے اپنے طرف سے جاری کیا وہی دا بدعتیان مزانہ جوړ کړی دی زبر بیا ته پدې کې دعا کوي چې یو روح واپس راځي او استاد مشرنه خلک د انسان عقیده دا وہی په دې پښتو برګو ناسي یا ای مفتی ته تاسو خبرې پدې کې جواب کړي 200 درې او ان شاء الله تاسو تحقیق القوی کړي ان شاء الله په میاشت کې کتاب انتظار کوو 200 او درې او یا اعتراضات نه کولاږي لیکلي جواب راکا دا وی دا په حدیث کې دی نور سماعت په حدیث کې وخت چې په پښتو راځي اوس چیلنج تا اے سفر خان صدر سیب دے دا ته ما سره خود ځان دے دا وی دا کې دا چې دا کوم خلک وی د جمعې پښپه خیرات کول او دا رنګ په دې کې د 46 سره کې لیکلي دا 146 کې لیکلي وی دا قطعی حرام دي مفتی صاحب زخیر ځان سفر خان صدر دا ته وګوره دا د ما سره چې دا الیاس ګمن کتاب ده دی وای دا د بریلیانو عقیده ده دا د بریلیانو عقیده ده هغه په حدیث کې راغلي دي مفتی صاحب دا رنګ دا دلته بریلی سره اختلاف اصولي ده او کپوري ده دا به باندې تنفيذ ان شاء الله دا د بیا هم به کې ده دا مې ته ویل پہلے څه دین ایک تک پر کانا بنانا بیا جمعه دا وای دا چې دا د بریلیانو مسلک ده دلته د ما سره چې ده امداد الفتاوا پدې کوم ته کلی چې کوم ته د جنوش پر خیر کې دا په پسې مونږ کې بدعتي ده پوښوي بدعتي ده دا راکه بتاو عثماني پېښور والے ته بتاو عثماني پېښور والا دا وای دا مکروه ده بدعت او مسله وای د جمعې پښپ باندې مفتی صاحب وای د جمعې پښپ باندې روح راځي او هغه به انتظار کوي چې زمانه مړي خیرات ته کنه کوي آی مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کې راغلی کوم د قاعده کې انوانو دا او استاد مشدد دم وای کفایت المفتی کې هم لیکلي دي وای دا کې چې صحیح نه ده سب بدعت ہے او دکی لیکلی دی فاتحہ کا طریقہ دیکھی لیکلی مثلا 10 و 20 و 30 ودا ټول دی او پتاو مو محمود یم دی فاتحہ سے قور کې کنه کتاب بسم الله الرحمن الرحیم پنځدریان د تیخ ګر پر لار ګوري خو زمل ګوري ته چل ختم کله ټیم ختم دی کله یو شو د ختم شو چې لګ انټرست سره
کتاب ور سره د پتون دلان دی پروت ته مونږ ته تاسو سره د وی غنټه نه مولوی صاحب لګیا دی بهرحال استاد اصول شرایط کې لیکل چې کتاب به یو بل ورته د لیکلی وو اول ځل دې مې صاحب وخت مشهور چې دا خبره ما مخاطب کې اسلام معاون د زبر ور کوم تم شروع نو خو شروع بسم الله الرحمن الرحیم یول استرنون بلال منصب والا الله جواره تر اوسه پوری د فقاهه اصول تمرانه کوم چې په شرایط کې لیکل د فقاهه موت لازم المذهب ليس بمذهب موت شپږه ته حواله پاره پیش کړي بلکې لازم المذهب نو یو عبارت سره بلته موت کې پتا کې غیرت یو عبارت چې کوم پیش کړي هغه نه لازم المذهب و غیرم ته نشته طلب چوکشا دویم نمبر مونږ سے بار بار دا خبره کوي نبوت دراصل روح کی صفت ہے ما ورته ویل چې اصل طبقه زموستا باستنه زموستا باس کې ورستو په بیرانو کې دزړه جسم د سره نبی دینا او ته اصل او طبيعت لاله ته نبی نه مني اصل او طبيعت چلته زی دویم نمبر دغه دین مخکلالو او اروا پالای لین کې پلان کې پلان ما غوسه کېدل ته وګورم چې تر ته پالای لین کې باندې بل طرف ته غدل تورته علم غیب ثابت مو بزان رات کې د دویم طرف ته ابراهیم بلیوی سے وایو و ابراهیم بلیوی سے کتاب لیکل پلان کې ما ته مخ ویل چې جعلی کتاب دی جوړ کړل او هغه علماء دیوبند ته منسوب کړي دا تاسو سره کبنی لګیدل دریم نمبر ویل چې مونږ الیاس پیغمبرو کوم زمون مشر لیکلی چې مونږ الیاس پیغمبرو بسم الله وکړه عبارت پیش کړه بیا وای مونږ په ځلمان سره مریم نواز صاحب سره ناستوا نو قائد جمعیت دغه خو مجبوری ده خو سیاست په میدان کې چې وی خپل خزینه شرم کړي به مجبوری دي چې کینه ورته او شیخ طیب صاحب جوړ سره په ایرپورټ کې غاړه په غاړه دغه سوالو دغه څه مجبوری ده خو سیاست هم نه کوي په 200 شقوان سره چې دغه پتون په پتون باندې نه شو شیخ طیب صاحب راته دې کار سیاست هم نه کوي د سکارو کله چې دلته وخی پنځم نمبر تحقیق المتین حواله وای چې څوک وای چې نور یې زنديق و یقینا تاسو زنديقان یې هغه وجه دا چې مخکې په مذهب موازی منسوسو کې قائم تاسو موازی منسوسو کې انکار کوي دویم نمبر تاسو ثابت تکفیر کوي د وجه زنديقان درته بخامه کوي شپږم نمبر دی وای استاد سره په سماونه د یو سر تور زموږ چې د دنیا اوري ان شاء الله رسته کې به ګورو وم نمبر سماع عادي ما بار ویلا چې سماع عادي کې اختلاف دی کې بخر کې عادت کې اختلاف شي نو خر کې عادت خدا خو قدرت د الله دی اې د الله په قدرت کې اختلاف کې نشته تر اوسه پورې زما جواب دی نه کوي اتم امه د دوه حوالین به چې باندې کې اختلاف دی اتم نمبر عائشہ رضی الله ما حواله پس عائشہ رضی الله دوی د دین ته سما ثابت ما خو د سما نه ثابت ولا ما غور نه ثابت ول چې پنځګریانو ګستاخی ام المؤمنین کړی او حواله می پیش لره او بیا لبدت حاشیه شیخ عبد الله محدث دلوی وره دوی اوزه دلیل على حياة الميت ولا انه ينبغي احترام الميت عند زيارته واذا په حیات د دلیل با میت باندې واضح دلیل دی واضح دلیل په حیات د میت ته کوم شی ده علماء د شیخ عبد الله محدث دی لوی رحمه الله تعالی سره مخکې وای شیخ سردار خان صاحب در صبر مولوی چې یا رسول الله په طریقه استعانت ویل شرک دی هغه ته مدد مراد هغه سره ستاسو په اداره کې خپل موجود اول تمام چې په البصائر کې اگر توسل باب لګول دی په خپل مدد غوښتل ته هغه شرک او د مولانا نو صبر مولا ته عبارت کی په عبارت کې صریح یا رسول الله المدد الفاظ موجود دي خدا المدد نه مراد اغل ته توسل او استشفاء مراد داخلي که په ظاهر باندې عمل کې دا هغه به یوسف نو مخ خپل مشران به کافرن کې مولا قاسم نو ترې مولا به کافر کې به راغی نورست راځي خدای رسول مکه لسم نمبر داغه نه پس به راځي ورو واپس راځي تاسو باندې دې په موږ باندې دروغ ویرا زمون عقیده دا امام اهل سنت شیخ سرور خان صدر سے مستقل کتاب لیکل ہے حاضر ناظر اور مولا لقاری تاکي کې مستقل په دې باندې فقهي عبارات نقل کړي چې دا کفر به اخوي او استاد کتاب جواب ته چراغ ان شاء الله به جواب حاضر استاد کتاب راغله نه مخکې چې نو دل او صرف سوالات کوم جوابات خو تاسو کولای شئ نو تر اوسه ورته شرطي باندې مجموعي سوالات د هغه د تنسیق قرض دي به مفتیاز باندې قرض د مجموعي سوالات اتلس کاله وشو په کوم پجبري کې غیرت پورته نشي جواب لګي تر اوسه جواب دل سم نمبر وي زمي په خیرات نو په خیراتونو کې چې تخصیصات شرعي هغه موږ بدعت ګورو تخصیصات شرعي چې جمعه پښبه کې د روزي پښبه باندې کې بالکل جایز دي ها پجبران د خیراتونو منکر دي ردی وجنه خو د اصولونو انکار کوي د دې څو نقایب ما نقل کړو پښبنه قائد ترازم پښبریان وای او په خپل کلام کې د الله کلام راوستل د قرآن توهین دی دعوت الانابه صفحه نمبر 178 دی وای قریب علم نشرح قرآنی کلمات مولوی رسال صاحب متکلم اسلام حضرت مولانا محمد رسال صاحب حفظه الله دامت بر چې د اهل سنت والجماعت علماء دوبل لسان دی محقق دی ثاني ابن تیمیه دی هغه باره کې سوال وای قرآنی کلمات کو کلام الناس کے مارز میں عام محاورہ کے زبان میں ذکر کر کے قرآنی کلمات کی توہین کا ارتکاب کیا دا اللہ کلام پخپل کلام په مارز کے اوستل دار قرآن توہین دے بجبران ہوئی کنا دا وسو رسوي دا ستا اقامت البرهان والا 714 لیکي
اس سے حضرت مفتی کی بیت اللہ دے لے کم سے علم نشرح ہو توہین ونه کو تاسو باندې موږ ورته توهین نه وایو تاسو ورته باندې ورته توهین دي تاسو ټول 50 حواله ورته په دې پیش کولای شم چې تاسو مثلا د توحید کړو صفحه نمبر 56 دارا مدل سوالات بیچون صفحه نمبر 123 اور 129 کے دو وہی کیا بندیالوی نے واقعتاً صحابہ کرام کو شریک کہا ہے یا لکھا ہے دو آؤ پھر ان شریروں نے یزید پر الزامات لگے کہ وہ شراب پیتا ہے صحابہ کرام ہوتے شریران ہوئے اب یہ تو محتاج بیان نہیں کہ محمد اگر صحابہ نمونہ اخلی شریران ہوتے ہیں بندیالی ستارہ جماعت مرکزی مسجد 129 سبل کے ایک صحابی سلیمان بن سر نمونہ اخلی اور یہ سبائیوں کا سراب نہ تھا دین بلتے ہوئی انسی سے ہوئی دام دیرہ مشربے منی سے ہوئی مخی نزلوں میں کربلا کی نیلوی سبلی پا کم چی جیل کا تلاو پا جیل کے بے وفات شہر ہے اگر نیلوی سب چوئی وہ امام حسین سے تو جنرل ضیاء الحق ہی اچھا رہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آئی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچا اللہ اے دا اسد دا یزیدیان یزید پر محبت کو دم رہت تو تلی بھی کہ اسے ضیاء الحق اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑا جنتیان و سردان میں بہتر کو مقبضو اتاون نمبر صحابہ کرام سره ملاقات جسم سره شوی اے محکمہ پیش دس پر جسم نبی نہ مری او د رسالت النبوت در اصل روح کی صفت نجسد ان سری مارو کے درو جسم اثر صفت نہ مری تبع حقیقت خجرا خبر ہے وس د صحابہ ملاقات بچا سره شو جسم سره درو سره ملاقات نہ کی دا پنځبران د صحابہ صادق منکر شو بلال په سره باندې ټول پنځبران د صحابہ صادق منکر دي کافر دي دا په سره باندې اتا مخزم 59 نمبر دلیل تا مسئلہ استشفاء کے پشپریان جری الفت المبین د خزرات صفحہ نمبر 3 دو مسئلہ توسل شبرت استشفاء میں آپ حضرات کو پرلی درجے کا بدعتی اور مشرک اکبر بتاتے مشرک اکبر اور توحید استشفاء او مکی دیوبندے عالم حضور علی سے دیوبندے عالم دا اول خور صحابہ کرام په دې باندې اجماع ده مال دراکا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے کی صحابی نبی علیہ السلام قبر تو رہا اول تک قبر تا صحابی سے والرجل الذي جاء القبر النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابه رضي الله عنهم ده وی تو نبی علیہ السلام قبر ترا گئے ورته الخلق تقات رسول الله رسول في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والخبر امت دبار دباران دعا او استشفاء کی بیا اگر کس نبی سم بخوب کرا ول عمر تو ورث عمر فقره الصلاه سلام واخبر او خبر ولتا انکم مسغیون تاسو باندې باران وشو كل عليك الكش عمر فاروق سے دارا گئے دورا غون کو صحابہ کرام په جنہ کې عمر فاروق سے وجلل د خوب بیان کو اوس ګورا صحابہ کرام اجماع سکوتی شو په باندې او خزرایات کوي کافران دي عمر فاروق د پنځپیرانو پر ځبان نوز بالله کافر د خزرایات باندې تمام صحابہ کرام کافر او دا علماء دیوبند مسلک دي دا وګوره دا پتہ ورشي دی دین دوسری یہ کہ اے فلاں خدا تعالیٰ سے دعا کر کے میرا فلاں کام ہو جائے یہ ممی اوپر مسئلے سما کے جو سمے موتا کہ قائم کے نزدیک درست دوسروں کے نزدیک نازل البتہ انبیاء کو اس وجہ سے مستثنا کی کہ ان کی سما میں کسی کو اختلاف نہیں ودعام خبروں تو اور دعا درخواست کول وہ سوچ ہوئی اوری نقطی میں صاحب اختلاف روانوں کے نبی کتاب نہیں پیش لیلا آگا صحابہ اوری دولا میں دی قائل نوری دولا قائل نہ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیچ فرق مشترک اختلاف مشترک اور خضر مشرک اکبر صحابہ کرام مشرکان اکبر دبی بنسبان دے علماء دیوبند مشرکان اکبر واستوى بلال پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تحریات حدیث کی سینانی سے مولانا تک حدیث نقل کی استشفاء والا مکیزوں میں سے پنځبرانو عقیدہ نمبر 7 حسین علی صبر مولانا استشفاء قائل و تحریات حدیث ما پیش کو اماماتین فتح المبین حوالا ما پیش لچاو شرک اکبر حسین علی صبر مولانا دیو بنسبان مشرک صرف نو اخلی تخپل دکانداری د پر نور ته مشرک وي پاکله کې سره اختلاف لري عقیدہ نمبر 61 فیض عن القبور ته پنځبران شرک وي کلمه حق صفحہ نمبر 64 او علماء دیوبند شریف مقالات عثمانی جلد 203 کے اگر فیض قائل لگاورا فیض حاصل کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے زمین علماء دیوبند پر نسبت جائز مقالات عثمانی صفحہ نمبر 303 واستوى پنځبران علماء دیوبند سره عقیدہ کی اختلاف دی ورته شرک وي علماء دیوبند مسلک دی عقیدہ په عقیدہ باندې ټکراوی کې رسم دیوبند یاد دي او بحث 7 نمبر او بیا په دغه خله باندې شرم مرتنو دیوبند دیوبندانو عقیدہ نمبر 62 ارز اعمال ته پنځبران شرک وي دا ګره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کرام پر اور عام مردوں پر زندہ لوگوں کے اعمال پیش نہیں ہوتے نہ تفصیلا نہ اجمالا اور مردوں پر اعمال پیش ہونے کے عقیدہ شیعہ کیا ہے اس دا ہو رہا اول نمبر دا خدا حدیث نم ثابت کرا علماء دیوبند کتابوں پہ پیش کرو مخکې چلن کی وجہ پیش کرو